पार्टी जनाब सिकंदर हयात खान से होता ले सर ताल्लुक साथी के मरगरी दमंगा दलतफैन नासिफी और द पार्टी टोलो मरगरो मशरानो जतमंदो अस्सलाम वालेकुम द टोलो के अवल को दखपर लखा द कौमी वतन पार्टी द टोलो कारकुनान लखा तासु टोलो ला द सम यो में तासीस माने मुबारकी रा कोमा और دا تمه لرمه چې کوم طریقې سره اوسو پرې تاسو د پارټۍ د پرمختګ لپاره د پارټۍ د مضبوطیا لپاره د پارټۍ د فعال کېدو لپاره چې کوم هلې ځلې کړي دي په دې لس کالو کې دغه شانتې مخکې هم داسې سله مخکې موضوع به په دې لس کاله کې مختلف قسمه حالات موجود دي ما ته یاد دي چې 2014 کې چې کله موږ د پارټۍ بنیاد ایښودلو نو الیکشن ته یو څو میاشتې پاتې وي او هغه وخت کې د چا دا دغه هم نه و چې دومره دغه به په الیکشن کې به هغه شانتې څه زموږ نمایندګي به راشي خو د پارټۍ د ټولو ملګرو په همت سره د پارټۍ د ټولو کارکنانو په جذبې سره په اسمبلی کې یو ښه زموږ دغه راغی په صوبایي اسمبلی کې بیا د هغې نه پس هم مختلف قسمه حالات موږ ولیدل او په دې مختلف صورتحالو کې زه د قومي وطن پارټۍ په کارکنانو باندې فخر کوم چې هغوی د هر څه باوجود د سختو حالاتو باوجود د مختلف جرګو دباو او مختلف قسمه حربي استعمالولو باوجود د پارټۍ سره کمیټډ پاتې شوي دي او دا سلسله مخکې روانه ده او انشاءالله زما دا یقین دی چې دا قافله به زمونږ رس تر رسه به اضافه کیږي نوې اضافه موږ سره شکیل وحید الله خان په شکل کې دلته کې موجود ده او انشاءالله دا سلسله به مخکې موږ موضوع د شکیل خان چوکیدار ومنی د قومي وطن پارټۍ کې فنکشن دی نو دوی ته هرکلیم وایو او انشاءالله دا تمه لرو چې دوی به څنګه چې مخکې په سیاست کې یو فعال کردار ادا کړی اوس هم یو فعال کردار به ادا کوي به ټولو مانه مخکې بابر صاحب خبرې وکړې او هغوی دې طرف ته اشاره وکړه چې د الیکشن وخت رانږدې اوس پکار دی چې موږ دغې طرف ته توجه ورکړو دا پرون هم چې کوم الیکشنې شوي دي دا موږ ته پکار چې ځان ته یو مثال مخامخ کېږو او وګورو چې په دې کې کومه سټراتیژي کامیاب شوې ده کومه ناکام شوې ده هغه څیزونه ځان ته مخامخ کېږو د هغې نه مخکې دا سلسله موږ بوځو زه دا ګڼم چې د دې الیکشن نه پسته نور هم خلا چې ده هغه پیدا شوې ده او اوس د هغې لپاره پکار چې مونږ خپل کردار دې ادا کړو او مونږ دې یو فعال کردار ادا کړو د پېښور ضلعې او د پېښور سټي چونکې ملګري ناست دي دا ورته به لرم چې تنظیمي دغه طرف ته به دوی سرګرمو طرف ته به لږ توجه ورکوي به او دا اوس ضرورت دی چې دا تنظیمونه مونږ ټول مکمل کړو او دا خپل سلسله مخکې روانه کړو دغه شانتې صوبې په سطحه به هم دغه کوو دې ځله څنګه چې طارق خان وویل مونږ په ضلعو کې د ضلعې میټینګ په شکل کې دا یو تاسیس پانځو خو ناروان یو څو ورځو کې دننه د صوبایي کونسل او د ټولو ضلعو تنظیمونه به هم راغواړو هغې ته به مشر به هم راځي هغوی به هم خطاب کوي په دغې نه به یو لحاظ سره موږ خپل د راروان الیکشن کمپین چې دی د هغې آغاز به شروع کوو او دا سلسله به موږ مخکې بوځو په دې وخت سره که زه وګورم نو بدقسمتۍ نه ټول ملک چې دی هغه د سیلاب نه متاثره شوی دی بیا زموږ صوبه هم د هغې نه متاثره شوې ده
یا خصوصا زموږ صوبې کې دا کوم چې امن او امان صورتحال ورځ تر ورځه خرابېږي لګیا دا هغه اهم مسلې دي چې کوم طرف ته توجه ورکول ضرورت لري. خو د بدقسمتۍ نه بلکې سیاست چې دی هغه د نورو طرف ته دغه د اهم مسلو نه توجه لري شوې دا د قومي وطن پارټۍ یو دغه ګډمه چې پکار شي د قومي وطن پارټۍ دا اهداف دي چې موږ د ټول بلک او خاص کر پښتنو د توجه چې دا اهم مسلو طرف ته صحیح مسلو طرف ته دا راوګرځو او د دې د حل لپاره چې دی اواز اوچت کړو موجوده حکومت ته دا ووایو چې بھائی دا هغه مسلې دي چې دغې طرف ته توجه ورکړو ضرورت دی کاغه سیلاب نه متاثره علاقې دي د هغوی بحال کېدل د هغوی واپس کورونو ته تګ چې دی دغه لازمي خبره ده د امن و امان صورتحال واپس دغه کول دا لازمي ده او سره معاشي کم مشکلات چې دي هغې کې کمې راوستل او د عوامو په مشکلاتو کې کمې راوستل چې دې طرف ته زیاته توجه ورکولو ضرورت دی. دا کم طریقې سره چې دا سیاست هایجیک کړی شوی دی او دا هره پارټۍ د خپل د مفاداتو لپاره یې دغه کوي د هغې نه وتل او د عوامو د مسایلو طرف ته د خلکو توجه راګرځول چې دی دا زموږ فرض دی او انشاءالله دا کردار به ادا کوو. زه یو ځل بیا په دې موقع باندې ټولو ملګرو ته مبارکي ورکوم او دا تمه لرم چې زموږ دلته کې ناسته کوم ځوانان چې دي دوی به خپل کردار به ادا کوي به زموږ مشران چې دی هغوی به خپل کردار به ادا کوي به او مشترکه طور باندې به موږ د پښتون قام چې کومې موږ نه کمې دي کومې د هغوی موږ نه توقعات دي په هغې باندې پوره راوستلو لپاره به خپل یو جدوجهد به جاري ساتو به. زه اخره کې یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم. ډېره مهرباني